الرحمن الرحيم كتاب الأحكام. احکام جمع د حکم دا مراد په دې باب سره بیان د آداب او د شروط د حکم او د حکم چې کوم آداب دي داغي شروط دي هغه به پکې بیانېږي. باب ما جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القاضی، د قاضی په باره کې چې کوم شروط دي آداب دي داغي بیان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فاقضي بين الناس. اذهب معنا دادا چې قبول کا او قضاء کا بین الناس. قال عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورتویل او تعافینی یا امیر المؤمنین. دلتا او تعافینی معطوف علیه محذوف دی، اصل کی عبارت داسې دی چې د ورته ویلا اترحم علی وتعافینی یا امیر المؤمنین، ته په ما باندې رحم کې او ما معاف کې یا امیر المؤمنین چې مال دا قضا را نه کې. قال فما تکره من ذلك، تولی دا قضا بده غنی وقد کان ابوک یقضی، او ستا پلار خو فیصله کولی د خلکو په منځ کې قضا به کوله. قال عبد الله بن عمر وتویلا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من کان قاضیا فقضا بالعدل فبالحری ان ينقلب منه کفافا. فبالحری یعنی جدیر ان ينقلب منه کفافا، چې د دې قضا نه وګرځي بقدر کفاف. یعنی کفاف هغه څه ته وایي یکون بقدر الحاجه، او یا د دې معنا د کفافا دلته دادا چې اراد به مکفوفا عني شرها، معنا دا ده چې داسې تی وګرځي چې هغه شر د هغې ورته نه یې رسېدلی. اصل کې دا حری یا فبالحری دا صیغه د اسم فاعل ده، نو دا مبتدا شوله او دا خبرې ان ينقلب دا وروسته چې راځي دای خبر شو، دا باب پکې زائده شوله. نو د معنا د دې دا شوله فبالحری کې با زائده شوله او دا وروسته خبر شو، دا معنا دا شوله چې جدیر کونه منقلبا منه کفافا، چې عدل باندې کوي نو لایق دی په دې باندې چې کونه منقلبا منه کفافا، چې کېدل د دې سړي چې دا د منقلب شي د دې قضا نه د کفاف په اندازه باندې. او که چېرته بالحری مصدر شي نو بیا دا خبر دی او مبتدا چې دا ما بعد دای دغه ده خبر دی، مبتدای ما بعد شول او بالحری دا دغه شول دا خبر شو، او دا با چې دا متعلق شو د محذوف پوری. نو معنا دا شوله چې کونه منقلبا ثابت بالاستحقاق، کېدل د چې دا منقلب شي نو دا ثابت بالاستحقاق، ثابت بالاستحقاق یعنی حق ولا دا ثابت دی چې دا
وګرځي او دا ګناهګار نه. نو حاصل ترجمه دا شوله چې من کان قاضیا فقضا بالعدل، قضا وکي په عدل سره، فبالحري ان ينقلب منه کفافا. نو فبالحري دا ډیر لایق دی، ان ينقلب منه کفافا چې دا په عدل باندې کړی دي چې دا دی واپس شي د دې قضا نه کفافا، د کفاف په اندازه، یعنی په د باندې دی څه ګناه نه او څه ثواب دی نه. دلته معنا د دې دا ده چې نه دی په ثوابي نه دی په عقابي، داسې اندازه کې ته واپس شي چې چا فیصلې ټول په عدل باندې کړي. نو دا غیر هغه په دې مناسب دی چې دا د دې قضا نه چې فارغېږي نو دا د کفاف په اندازه باندې فارغ شي چې نه اجر وشي او نه عذاب پیدا شي، نه ګناهګار شي او نه مصیب شي، داسې اندازه کې ته وګرځي. نو چې هر څونه یو سړی قاضي فیصله د عدل وکي، نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه غرض دا دی چې ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې هر سړی چې په قضا کې څومره عدل وکي نو د دې مناسب دی چې دا دی به قدر کفاف واپس شي د قضا نه او د دې ګناه ونه شي، نو ثواب خو نه کیږي. نو چې ثواب نه کیږي نو فما ارجو بعد ذالک، نو فما ارجو ایو شین ارجو بعد ذالک، زه د کوم شي امید ساتم د دین وروسته چې ثواب مې پکې نه کیږي او چې هر څونه کوشش وکما نو زه دې به قدر کفاف شمه، نو به د څه امید ساتم. دغه معنا ده د دې حدیث دغه. وفي الحديث قال قصة، وفي دې حدیث کې نور اوږد بیان مشته، قصه معنا اوږد بیان، خدا روایت لږ کمزورې دی. هغه وجه دا ده دا به ووایي لیس اسناده عندي بمتصلین، د دې سند متصل نه دی، او د دې وجه دا ده چې دا عبدالملک الذي روى عنه المعتمر، دا معتمر چې ته روایت کوي چې سمعت عبدالملک، نو دا عبدالملک ابن ابي جمیله دی او دا مجهول راوی دی یو خدا، او دویم دا چې دا عبد الله ابن موهب چې دی د سمع د عثمان رضی الله عنه نه ثابته، نو ځکه د ویلي دي چې اسناده عندي ليس بمتصل، ځکه عبد الله ابن موهب سمع د عثمان نه دغه شوی، نو دوه کمزورې دي پکې یو، نو یو خو عبدالملک مجهول له، دویم د عبد الله ابن موهب سمع د عثمان ابن عفان نه ثابته. وبه حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني الحسين بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك، خپ ویری چې دا به ناحق فیصله کوم نو دا قاضي په اور کې دی، وقاض لا يعلم، او بل هغه قاضي دی چې علم ورته نه دی حاصل، فاهلك حقوق الناس، نو حقوق د خلکو هغه هلاک کی ځکه بی علم فیصله وکي، فهو فی النار. او دریم قاضي چې جنت کې دی هغه قاضي قضا بالحق فذلك فی الجنه، دا قاضي بیا په جنت کې دی. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الله عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل من سأل القضاء وكل إلى نفسه، یعنی څوک چې قضا طلب وکي، لکه زمونږه په دې وخت کې د قضا دپاره خلک رشوت هم ورکوي، پیسې هم ورکوي چې ما قاضي مقرر کا، نو وکیل الی نفسه معنا فوض الی نفسه، خپل نفس ته به الله وسپاري، الله به ورسه امداد نه کوي.
ومن اجبر علیه او چې په چا اجبار وکړل شي چې ته به خامخا په زور مقرر کی نو ينزل الله عليه ملکا فيسدده الله به د یو ملائک په د باندې تراولېږي چې هغه چې دا کله خطا کیږي نو هغه به يسدده یعنی يحمله على السداد والصواب. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد العلاء الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا خيثمة كي لين شتا ضعف شتا. قال من ابتغى القضاء، ابتغى القضاء معنى طلب القضاء، چا چې طلب د قضا وکړو وسأل فيه شفعاء او وی سوال وکړو په دې کې د سپارش یعنی سپارشیان ولټول چې مال دا قضا را کوي. وکل الى نفسه ومن اکره علیه چې چا باندې زور وشو چې نه کوله او خلق قامیر په زور وکړو انزل الله علیه ملکا یسدده. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب وهو اصح من حدیث اسرائیل عن عبد الاعلى. دا اصح دی د هغه حدیث نه چې مخکې تیر شو چې هغه کې دا حدیث چې دا خیثمه پکې ذکر دی دا هغه حدیث د اسرائیل عن عبد الاعلى چې هغه کې خیثمه نو ذکر دا غیر لکه مخکې سند باندې چې روایت نقلو. حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا فزير بن سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين بغیر د چاړه حلال شو. دا اشاره د ذبح معنوي ته چې دا په چاړه باندې ذبح نه ده خو دا ذبح ده. او بعض چا ویلي دي چې دا ابلغ دی په تحذير کې چې په غیر د چاړه حلال شي نو هغه حلالېدل ډیر سخت دي کنه چې چاړه نه یو ته په حلال شي نو په پد شي باندې حلال شي نو دا سخت دي. او بعضې وایي بغیر سکین کې اشاره ده دې ته چې دا ذبح معنوي ده. من ولی القضاء څوک شي په بعضو روایاتو کې ولی القضاء دی ولی د تولیه نه اخیستلی شوی دی. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روی ايضا من غیر هذا الوجه عن ابي هريره. باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. معنا چې چاته قضا ورکړی شو دا داسې خطر کې واقع شو لکه سړی چې په غیر د چاړه ته حلال کړلی شي یعنی د ایمان ته خطره پیښه شوله د باندې دا قضا چې دا یعنی د دې دومره لویه خطره ده. باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. وبه حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. یو قاضي کوشش وکړ په یو مقدمه کې نو حق ته ورسېد الله به ول دوه اجر ورکړي یو اجر د اجتهاد شو بل اجر الاصابه حق ته ورسېد. واذا حكم فاخطا فله اجر واحد خطا شو د دې لپاره یو اجر دی. ظاهرا د دې حدیث تناقض دی د هغه مخکینی باب کې چې کوم روایت منګه ویو چې القضاة ثلاثه قاضیان درې دي په هغې کې اثنان فی النار ویلو چې کوم سړی خطا شي قصدن خطا یې وکړله نو هغه هم په اور کې دی او کوم سړي چې قصدن خطا ونه کړله بلکې خطا شو هغه هم په اور کې دی. او دلته وایي چې نه
که خطا شو د د لپاره یو اجر دی اور کې نه دی نو د دواړو روایتو په منځ کې ظاهرا تعارض دی نو علما تطبیق داسې کوي چې دا حدیث د باب د هغه چا په باره کې دی چې جامعا لآلة الاجتهاد وعارفا بأصول القضاء عالما بوجوب القياس په هر څه پوهی عالمي ټول د قضا اصول ورته معلوم او بیا خطا شي اجتهاد وکي او خطا شي نو د لپاره ثواب د اجتهاد دی اگر چې د خطا ثواب ولر نشته خو د اجتهاد خطا ولا شو دغه اجر او تملاو شو او هغه مخکینه حدیث چې دی هغه د هغه چا په باره کې چې هغه سره علم نه اوازې فیصله کوي او خطا شي علم سره نشته او قاضي جوړ شوی دی او پکې خطا شو نو دا هغه د پاره نار دی او دا چې علم د سره دی او خطا شولې نو د لپاره اجر شته یو اجر د اجتهاد دویم بعض علما داسې ویلي دي چې دا حدیث د باب دا محمول له په هغه فروع محتملو کې چې هغه کې احتمالي د وجوه مختلفو داسې مسائلو کې چې هغه کې فروع دي احتمال پکې د ډیرو وجوه شته دي اختلافي مسائل دي نو ته یو طرف ته پکې خطا شولې یو خبره دی پکې دی یو امام ومنله مثلا فقه حنفي اصول دی ومنل شافعي دی ومنل حنبلی دی ومنل نو په دې کې تا ته اجر ملاويږي اگر کاغه په نفس الامر کې خطای او مخکینه خبره چې دا هغه په اصولو کې ده چې اصولو کې خطا شي داسې شیانو کې خطا نشي چې هغه مختلف دي مختلف نه متفق امور او تور پکې خطا شي نو به ستاره لپاره جهنم دی قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن دا متفق عليه روایت دی غریب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري پدې کې دونه یو مسله منګه او تاسو ته معلومه شوله چې د علماو لږ اختلاف دی چې دا په اجتهادي مسایلو کې دا هر یو مجتهد مصیب دی او کنه بعضی مجتهد خطا دی او بعضی مصیبی په دې باب کې د علماو اختلاف دی د دې روایت نه داسې معلومیږي چې هر یو مجتهد سره مصیب دی کوشش دی وکړو تا ته څه ګناه نه راځي بلکې تا ته ثواب ملويږي او بعض علما وایي چې نه د دې حدیث دغه مقصد نه دی چې هر یو مجتهد چې دغه مصیب دی کدا وینو به په اخطا او تصل ویلا چې خطا شو نو خطا پکې راځي هر مجتهد مصیب نه دی دا او اجر او ثواب او عذاب جدا خبره ده چې بعضی چاته په خطا باندې الله عذاب نه ور کوي نو هغه جدا ده د عذاب ور کول او د ثواب ور کول خو هر مجتهد مصیب نه دی ځکه حکم په د چا لګولې دی په خطا چې خطا شي باب ما جاء في القاضي كيف يقضي قاضي په فیصله په څه باندې کوي حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن د حاکم په صفت باندې ولېګو فقال كيف تقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتويلا چې ته بس رقم ته فیصله کې پس به فیصله کې نو معاذ ابن جبل ورتویلا اقضي بما في كتاب الله رسول الله ورتویل فإن لم يكن في كتاب الله که په کتاب د الله کې نه قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله
نو هغه ویلا چې اجتهدو رأیي زب کوشش کوم په خپل رائے کې به په فیصله په خپل اجتهاد باندې کوما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله له توفیق ورک د حق ته رسیدلو مرقات کې د مولا علی قاریم لیکلی امام خطابی رحمه الله لیکلی دي چې دلته مراد دا نه دی چې زبا فیصله کوم په خپل اجتهاد په خپل رائے دا معنا نه ده چې زبا رائے چې ما ته کوم ښکار شي د خپل طرف نه زما په زړه کې تیر شي هغه باندې به زه فیصله کوم علی غیر اصل من کتاب و سنت بلکې اراده دلته مراد دا دی چې بې رأیین سره معنا دا ده چې رد قضیه به کومه هغه معنا د کتاب او د سنت ته من طریق القیاس داغه په طریقې د قیاس او اجتهاد سره صراحتا مسله په کتاب او سنت کې نشته لري نو کتاب او سنت کې به اصولي هغه ته به دا مسله رد کومه او دا غي نه به استخراج د دې مسلې کوم په طریقې د اجتهاد سره وای دا مراد نه دی چې خالص خپل رائے به چلو ما خپل رائے به نه چلے قرآن او حدیث اصول ته دا مسله ور او دغه کې چې دا د قرآن او حدیث کې صراحتا نشته او دا مسله د هغې نه څنګه راوځي څنګه استخراج کیږي په بعض دلته داسې راځي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو داود په روایت کې وسره داسې راځي چې هغه کې داسې روایت دی لما یرزی رسول الله چې توفیق ورکړه د الله د رسول الله تعالی ما یرزی رسول الله چې د الله رسول پر راضی کیږي هغه ته نو ودیت علما دا وی چې رد القضیه الى نصوص الى الكتاب والسنه الى نصوص الكتاب والسنه على طریقه القياس مسله به واپس کې کتاب او سنت ته په طریقې د قیاس سره نو موږ ته زر داخله کوی چې وګوره کنه تاسو خو قیاس نه منئ کړ نو موږ وایو چې موږ هغه قیاس نه منو چې هغه قرآن کې مسله یي حدیث کې مسله موجوده یو څوک پاږي کې قیاس وکي نو موږ هغه ته قیاس په مقابله د نص کې وایو هغه قیاس موږ منو چې یو مسله قرآن او حدیث کې په طریقې د تصریح سره نه موجوده او د حدیثو نه د هغې استخراج وشي قیاسا نو دې نه هیڅوک انکار نه کوي دا خو هر څوک مني حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو بن اخ للمغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص یو قريه د شام کې عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اوس دې دواړو روایتونو کې خو یو دا دی په اول روایت کې کو وګوري حارث نقل کوي عن رجال من اصحاب معاذ نو دا چانه چې د نقل کړي دی دغه مجهول لیکني دي مجهول دي او دویم سند کې چې وګوري نو من اهل حمص مجهول لیکن نو دا روایت د سند په لحاظ سره کمزورې دی دا حدیث د معاذ بن جبل قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه دو چې دا روایت ته د معاذ بن جبل خلق وای نو ته ورته چې کمزور هم دی ضعیف هم دی او کبه صحیح استدلال شي نو دغه مراد دی چې کتاب او سنت ته به مسله رد کې
وليس اسناده عندي بمتصل ځکه ابو عون ثقفي د حدیث کې وی